اشرح لك صدرك وأضعنا عنك. عليكم مراد مطلوب. د بنیاد نه والا او د چابیانو پورې به تاسو ته انشاءالله موږ ستاسو پراجیکټ حواله کوو او ستاسو د سوچ نه هم بباري. داسې خو کپنیانې ډېرې وې که نه د بلاشه کپنیانې په تغبې علاقه باندې خو د دوی چې کوم کارونه دي نو هغه لکه ډېر زیات مطمئنه کارونه دي او بل لکه ښه پروجیکټ یې کړي نو د دې نه موږ متاثره شو او د ته هم دا ځای حواله کړو. السلام علیکم ګرانو کتونکو ډیلی خیبر نه ستاسو کوربه جلال صافي او کیمرامین ساجد فوټوګرافر ستاسو خدمت کې حاضر دی. کتونکو موجود یم تغبې کې تحصیل ته مخامخ مین ملکن روډ سره تړلي او نوې کالونی جوړیږي. دغه کې انور سید بھائی را سره ولاړ دی ایس کنسټرکشن چې کوم اونر دی انور سید بلډرز. دوی ته یو نوی پروجیکټ ملاو شوی دی د ایجاز بای پلاټ دی او باقاعده په دننه افتتاح وشو. تاسو ته دغه سکرین باندې ښکاري افتتاحي پروګرام دوی سره باقي د دې پروجیکټ حوالې سره خبرې اترې کوو. نو راځئ موږ سره. ایجاز بای څنګه حال دی؟ خیر دی جی شکر دی بسم الله الرحمن الرحیم. خیر دی جی. دا راته ووایي جی دا ستاسو 12 مرلې پلاټ دی نن په باقاعده افتتاح وشو. کتونکي هم په سکرین ګوري. انور سید بای تم کار ولې والا کو څه وجه ولري په شان دا چې خو کپنیانې ډېرې وې که نه د بلاشه کپنیانې په تغبې علاقه باندې خو د دوی چې کوم کارونه دي نو هغه لکه ډېر زیات مطمئنه کارونه دي او بل لکه ښه پروجیکټ یې کړي نو د دې نه موږ متاثره شو او د ته هم دا ځای حواله کړو. د دوی چې کوم کارونه کړي دي په دې تغبې علاقه باندې نو هغه لکه ډېر زیات زبردست دي او د ریټ په حوالې سره هم لکه مناسب دي. نو په دې وجه چې کوم دی مونږ د خپل کار د ته حواله کړو که نه او باقي چې د سره مونږ داسې خبره رااله دوی چې یاره ستاسو په مرضۍ به کار کېږي او ود میټیریل سره دې وجه مونږ دته دا کار چې کوم دی دا هینډ اوور کړو. نو 2-3 نقشې مونږ له لکه د ډېره خواري وکړه او د هغې نه پس چې کوم دی بیا پې زمونږ دغه راغی نو هغسې کار هم بیا سټارټ نن واغست. صحیح شو ټیک شو مهرباني. انور سید بھائی ولاړ دی بیا ولرځو. انور سید بھائی اول خو مبارک شه کار هم دومره ښکلی روان دی چې په دې یو هفته کې دا دویم پروجیکټ چې تاسو په افتتاح کړو. او الحمدلله جلال بھائی بس عموما کتونکي چې کوم دي هغه ستا کارونه ګوري که نه یوازې جلاله د کیمرې رڼا نه وي د کیمرې شاته هم چې کوم دی په بیک ګراونډ باندې ستا خلک کارونه ګوري ستا پروجیکټ ګوري نو بیا خلک موږ باندې خلک اعتماد کوي الحمدلله. موږ د دې خلکو اعتماد چې کوم دی دا برقرار ساتو. نو الحمدلله په تغبې کې ته وګورې نو ما ډېر غټې آبادیان وکړي لا روان دي دا دي الحمدلله. دا خو د ایجاز به یو 12 مرلې پلاټ دی او دا کالوني هم نوي ده نو موږ به کې په دې کالونۍ کې لومبې کور د ایجاز دی خوش قسمتي ده او بیا خوش قسمتي دویمه دا چې اے ایس کنسټرکشن ته حواله شو نو دا به انشاءالله سټارټینګ موږ د دې نه الو چې دې ته خلک وګوري او چې ووایي چې او د ایجاز به په شان د کور په شان موږ هم یو ښایسته کور جوړ کا نو دا ټوله کاروني به انشاءالله رونق ښکاري. دا به یو ماډل انشاءالله دا دې ما یو سټرکچر جوړ کړی دی کتونکو ته ښکاري په دې سکرین باندې. نو انشاءالله دا چې دا ما سره فینیشنګ سره دی وید مټیریل ما سره فینیشنګ سره دی دا به دوی زه ورکوم انشاءالله 4 میاشتې ټایم لیکلی دی کمپلیټ پې ورکوم. د ویډیو مقصد زمونږ دا دی چې تاسو راشه اعتماد وکړئ. موږ تاسو له دا دفتر چې راوړی دی دا په دې دغه راوړی دی چې زه په خپله پریکټیکل یم په خپله ګیلکار پاتې یم 18 سال مې دې پیل کې وشو د هر یو شیز نه خبرې مواقف یم چې ستاسو 5 مرلې 6 مرلې 7 مرلې زه چې دا خراب نشي چې زما د دې ویډیو د دې دفتر او د دې هر څه مقصد نه چون چې یو ځای ګو که نه نو زمونږ دا مقصد دی چې تاسو انشاءالله راشه زمونږ دفتر وزټ وکړئ هلته راشه کور 2 میاشتې بعد جوړ کړئ 3 میاشتې بعد موږ د نقشې جوړ تاسو چینج کوئ او انشاءالله مطمئنه کنسټرکشن به ستاسو کېږي. موږ به تاسو سره اګریمنټ کوو د 50 ساله پورې بعد ستاسو اے ایس کنسټرکشن کمپني ذمواري انشاءالله څه دغه هم د کور د جوړېدو نه مخکې به موږ تاسو ته ستا کور ښایو انشاءالله. کتونکو تاسو واورېدې د انور سید بھائی خبرې هم د ایجاز بھائی هم دلته د 12 مرلې پلاټ انشاءالله جوړېږي به چې فاینل شي که ژوندي راځو به تاسو ته ډیلي خیبر په شیشه ښایو دا به یو ماډل جوړېږي څنګه چې انور سید بھائی خبر وکړه چې دلته دا کالونۍ جوړېږي لومبی کور پکې دا دی خوشخبري هم دغه ده چې ستاسو دپاره چې لومبی کار پکې ایس کنسټرکشن کمپنۍ ته حواله شو انشاءالله دوی به یو ماډل جوړوي یو مثال به چې دلته نور خلک هم وګوري چې واقعي انور سید بھائی چې کوم خواري کړې او نمبر په سکرین چلیږي که څوک هم خپل کار خپل بلډینګ کوري جوماتي حجرې سکولي هر څه د ایس کنسټرکشن د لارې جوړول غواړئ نو په سکرین نمبر چلیږي د انور سید بھائی چې کوم دفتر دی په تورو پلازا کې په ملکن روډ باندې په 2nd فلور باندې دی بالکل هغوی سره رابطه کولی شي او خپل کار په ایس کنسټرکشن کمپنۍ کومه چې یو بااعتماده اداره ده په هغې کولی شي. تر هغې پورې خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین ساجد فوټوګرافر له اجازت ورکوي. ښه د باد او بریالي اوسئ. د الله په امان.